مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږه کما وظیفه ده د رشتې حوالې سره ده او په دې وظیفه کې دومره ډیر زیات کمالات دي. موسی علیه السلام دا وظیفه وکړله، الله پاک له کور ورکو. موسی علیه السلام دا وظیفه وکړله، الله پاک له بهترین ځای کې رشته ورکړله. موسی علیه السلام دا وظیفه وکړه، الله پاک ته د سر سوری دا ورکو. موسی علیه السلام دا وظیفه وکړله، الله پاک ته نوکری ورکړله. محترم کو تاسو هم دا وظیفه کوئ، ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو ته رزق درکې بے انتها. الله پاک به تاسو کاروبار دا ډیر زیات زبردست او اعلی کی. الله پاک به تاسو ته رشته محترمو دا به درکې. یاد ساتئ د انسان په زړه باندې څومره حاجتونه دي، دا وظیفه د محترمو یو ځکې الله پاک بوله ټول حاجتونه دا بله پوره کې محترمو. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده نو دا د موسی علیه السلام وظیفه ده او موسی علیه السلام دا وظیفه په داسې حالت کې وکړله چې کله موسی علیه السلام دا ډیر زیات محترمو دا پریشان و. موسی علیه السلام د مصر نه لاړې مدین ته او چې کله ورسېدو مدین ته هلته کې محترمو د شعیب علیه السلام د لوریانې وي، هغوی ته د اوبو پروګرام برابر کړو. بیا د هغې نه بعد ځان له کېناستو په یو باغ کې. خو موسی علیه السلام دومره حیران و چې اوس څه وکړم یار، نه د موسی علیه السلام کور و، نه د موسی علیه السلام ښځه وه، نه د موسی علیه السلام دغه رنګې د خوراک انتظام ورته و، نه د کپړو انتظام و. په داسې حالاتو کې موسی علیه السلام دا وظیفه وکړله. الله پاک موسی علیه السلام له کور هم ورکړو، الله پاک له ښځه هم ورکړله. دغه رنګې الله پاک له د شعیب علیه السلام په شانتې سقر ورکړو. نو که تاسو هم غواړئ چې الله پاک ستاسو له انتظام وکړي نو دا وظیفه یو پیره خامخا وکړئ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا 40 ورځو پورې روزانه 20 پیرې دا تاسو کوئ، ان شاء الله العزیز. ان شاء الله د دې څومره فواید دي، د دې چې څومره ثمرات دي، الله پاک به تاسو له لازمن درکړي. ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.